السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا سیټ د ویډیو کلیپ تاسو ښکاري چې د پریشر کوکر مونږ او تاسو پښتانه افغانان ورته دیګي بخار وایو. دغه کوکر هم ورته ویلی کېږي. دغه څیز څومره خطرناک دی او د دې نه څومره نقصان کېدلی شي دا تاسو په دې سیټ د کلیپ کې ښکاري. بالخصوص دغه ویډیو زه پښتنو ته جوړوم. پښتانه اکثر دا څیز ډېر استعمالوي، بیا خاص کر زموږ افغانان چې دی دا څیز ډېر استعمالوي. اوس دا چې دی ډېر عام شو، هوټلو ته هم راغلی، یو بل ځای ته دا راغله، استعمال یې ډېر زیات دی خو نقصان یې هم ډېر زیات دی. زه تاسو یو اهم پیغام درکول غواړم. ګوره بجلي هم نشته دی، وړوکی پلش لګېدلی، هغې ته زه تاسو دا ویډیو ریکارډ کوم جوړوم د خپلو پښتنو ته چې ګوره کله هم تاسو په دغه پریشر کوکر هر کور کې دی، په هر ځای کې دی، هر کور کې دیګي بخار موجود دی، خو چې چا کره هم دی زه تاسو ته خواست کوم چې مهرباني دا کوئ چې کله هم په دې باندې تاسو ترکاري یا څه شی پکې پخوئ نو دې ته نږدې مه کښېنئ. اول خو د دې استعمال مه کوئ، خو بیا هم که ارجنټ ضرورت راشي، غوښه مخ یو شی بل شی په دې کې تیارېږي، کوم سخت څیز وي هغه په دې کې تیارېږي، نو بیا چې کله دا دې کې تاسو کوم څیز پخوئ نو دا په دې کچن کې چې کله تاسو کېږدئ نو دې سره نږدې مه ودرېږئ. دا زما یو خبره ځان سره نوټ کړئ، ځکه موږ تاسو دا جسم او د هر څه الله ډېر عظیم نعمت راکړی دی. د دې حفاظت کول او په دې باندې خیال ساتل دا زموږ ستاسو اهمه فریضه ده. د خپل ځان نه به تنګېږو نه، نو لحاظه چې کله هم تاسو په دې کې څه پخوئ نو دا اږدئ په اور باندې او مهرباني کوئ راوځئ. د دې خپل لیمټ وي، خپل ټایم وي، هغه ټایم ته ځان ورسوئ. بل د دې په استعمال کې تاسو خیال دا کوئ چې کله په دې کې تاسو پخوئ نو کوشش دا کوئ چې د دې چې دا کوم بره د هوا د وتلو چې دا کوم سیستم دی دا نري نري سوري دا صفا او کلیر ساتئ. ورسره په خپل لیمټ په دې کې خوراک اچوئ او اوبه اچوئ. په هغې باندې به نور تاسو پوهېږئ انشاءالله چې کله دا بې اندازې شي یا د بره سوري بند شي نو بیا د دې د بلاست یعنې د ډز کېدو خطره وي. لہذا دغه احتیاطي تدابیر هم کوئ او چې کله هم په دې کې تاسو پخلی کولو مهرباني به تاسو دا کوئ چې دې سره به نږدې نه کښېنئ. کوم ځای کې چې دا یږدئ هغه ځای نه به تاسو بهر روځئ. نور په دې کلیپ کې تاسو وکتل د دې ډېر کیسونه داسې زموږ ستاسو په دې کورونو کې مخې ته راغلي. الله دې موږ تاسو وساتي. خو ډېرو ځایونو کې ما کتلي دي چې د دې نه واړه واړه ماشومان چې دی وفات شوي، اندامونه یې کټ شوي، لاسونه او خپې جسمونه یې خراب شوي، مخونه یې خراب شوي دي. نو د خپل ځان حفاظت کوئ. الله زموږ ستاسو حفاظت وکړي. دغه کلیپ در سره شیر کړئ، ټولو پښتنو ته یې ورسوئ چې د دغې کوکر او د دغې خطرناک څیز نه مونږ ډډه وکړو، خپل احتیاط چې دی دا شروع کړو. خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسایل، څومره چې دینی مسایل دي دا ور زده کول غواړئ نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ. انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دیني زده کړې درکول کېږي.